سورہ نصر تسلی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې فتح او کامیابی ستا مقدر ده، فتح او کامیابی دا ستا مقدر ده، او چې فتح او کامیابی درته ملاو شي نو دا الله تعالی تسبیح او حمد وکړي او د امت لپاره به استغفار غواړي. د دنیا د بادشاہانو غوندې تخریب بنه کې، د دنیا بادشاہان خو چې کوم علاقه باندې فاتحانه ور داخل شي الته خلک ذلیلې کني ذلیلې یې سي الټای دا کلی د پاسه په ټوپونه وي کوي ورته راځي کنه دا چل کې ذلیلول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څه چا څه بنو مکه معظمه کې چې کله ورای فاتحانه انداز کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې له تازه ایمان راوړ او د مکی چیف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف پورا دا اتن نه کال جنگونه کړی دي. جرنیل یو طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیډ کو، بل طرف ته ابو سفیان کو، ادوار اصغر او زوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لور ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. او ام حبیبه د ابو سفیان لور ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده، زمونږ مور ده. نو سخر هم ده، بل طرف ته د کافر پورا نه کال مسلسل د پیغمبر مقابله کې لیډ کړي د آرمی دنو ورکړي. هغه مسلمانانو چې حبشه ته لیوا د چرته وکړه، هغه مسلمانانو چې حبشه ته لیوا د حبشه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړ. نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ هغه نوې مسلمان شو، وخو جمع پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچره چې تسلیل نکړ، چې تسلیل به یعنی په دشمنانو کې چې به څوک معزز نو کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی نه حضور اسلام ولې عزت ورکړو. حضور صلی الله علیه وسلم ورته پیدا خپل قوم معزز دي ذلیوي ما رسول عالی اخلاق در خپل قوم سره ټیک ته ما سره دښمنی ته خدای خپل قوم نظر کې مشر دې معزز دی، راغی دې مشر توهین نه دی کول پتا صحیح نه د ایمان خوراړ او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وردن نشه مکه معظمه ته ابو سفیان ورته مخه کراغه او د پیغمبر اسلام تر حضرت عباس در ابو سفیان ډیر یارو ناغه رسول پاک ته دا جی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ استاس کړ دے فادر الله صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې عزت ورک و من دخل دارا ابي سفيان فهو عامل. چا چې د ابو سفیان کور کې پناه واغسته هغه ته سموای څومره لوی عزت د ابو سفیان کور له ورک، یعنی یوازې دانا چې ابو سفیان محفوظ کړ بلکې د ابو سفیان دیوال ته څوک نږدې شنه ټول سړي محفوظ دی ته سموای ایته اسموای. حضرت ام هانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تر لور ده یعنی خور ده درځي خور ده حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها. هغه چې کوم فیملی کې واده ده نو دا هغه فیملی دو درې کسان هغه ته رامنډ کړه وی چمړ مونږ ته مهانه ته رامنډ کړه دا اورندار وتا سورندار وایو دا اورندار و حضرت مهانه ته رامنډ کړه ای ورته ما دې کور ته دن نشي. حضرت علی چې دې رو هغه تور راځي ته چرته پټ کړی دي چرته پټ کړی دي. حضرت مهانه رضی الله تعالی عنہ فور رسول پاک ته आवाज وکړ یا رسول الله او دا الله پیغمبره ما وی خپل دوه ورون له پناه ور کړی دا زما رو په سره غلې مړی چې دا پیغمبر دشمنان دي دا الله دشمنان دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته او خاندل ورته من دخل دار ام هانه فهو امن. ام هانه کور کې چا پناه واغسته محفوظ دی ورته واپس شه. صحیح تکرار ډیکلیریشن وکړه څه شو ټو پرملګیټ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتارټي ود الله ضرور بس هغه خپل مبارک نه کوم خبر راو تاسو لا دا قانون دی بس ته واپس شه. صحیح شو او بیا د خلکو منډي واله چې خدای دې سبا کوي را سره ځکه مونږ کو دا لس کال نه چې درویش کال دې داسې درځولې دا پیغمبر نو سره د مرګرو درویش کال داسې درځولې چې لکه مونږ و دې قوم ته ډنډ کې پلي کی په وو کې براته پلي کیږي د حسین نو ټول خلکو منډي والے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ من اغلق علی باب دار فهو عامل. چا چې وزار پسې د کور دروازه بند کړه ورته موایي صحیح. صحابه هم روان دي بیت الله طرف روان دي بس خلک وګوري زر دروازه بند شي چې رمړمونه کی نو دا څنګه چې گویا زنجیر واچي یا قفل واچي یا قلف واچي نه بس دروازه را بند کی بس پیغمبر اسلام یې چې دروازه را بند کړه بس سموي ولا دا امن واغست صحیح. او ډیر خلک داسې خپل کورونه خطا شي هیبت په سړی والی به خپل کور دی معلوم صحیح. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل اعلان وکړ وی ومن وصل الى بیت الله فهو امن. چا چې بیت الله ته ځان رسول دې ټول پامن دي بس ټول خلک په بیت الله او اخلاق له میدان بس ټول بیت الله ته ودرې دل چا کېره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی بیت الله ته وردن نشه 2 رکعات منځو فسبح بحمد ربک. اذا جاء نصر الله والفتح کل جراش امداد الله کامیابی ورأیت الناس
او وین خلق يدخلون فی دین اللہ چی داخلی پا دین دا اللہ کے افواجا گروہ در گروہ، افواجا مانا گروہ در گروہ. فسبح بحمد ربک تسبیح و اثر بحمد ربستا واستغفره اب خنغوار اللہ تعالی نا انه کان توابا تاکہ سرتا اللہ تعالی دے توبہ قبل ان کے نو بخنغوار خپل امت تپارا ہے.